چې نبی علیه السلام دا اسمانونو ته نه لیدلی بلکې رؤیت ته خوب یې لیدلی دی. دا قول د پیش کو په دې باندې څه دلیل دی؟ نو هغه د اوس د مسلې ته غوږ کېده چې بیا دلیل کې نه خطا کېږي. مسله ذکر کو د معراج چې آیا نبی علیه السلام اسمانونو ته تللی دی او که نه دی تللی؟ آیا نبی علیہ السلام صرف د مکې نه والا د بیت المقدس پورې تللی دی او کنا نبی علیہ السلام اسمانونو ته ختلی دی؟ بیا یو اوږده مسله ذکر کوو د علماو اختلافي مسله ده د محدثینو مفسرینو. سو کوئی چې نبی علیہ السلام اسمانونو ته تللی دی روح مع الجسد سره. دا کم دنیا کې چې وجود دغه موجود و همدغه وجود سره د روح نه تللی دی. هغې باندې بیا هغوی دلایل وي. دویم قول د بعضې علماو دا دی چې هغه وایي چې نه، نبی علیه السلام هغه روح مع الجسد نه دی تللی بلکې صرف روح د نبی علیه السلام تللی دی. او دوی ورسره دا یو قول ټل کوي چې نبی علیه السلام صرف د مکې نه د بیت المقدس پورې تللی دی روح مع الجسد، لیکن په بره باندې صرف روح تللی دی. دریم قول له بعضې علماو دا دی وایي چې نبی علیه السلام دا اسمانونو ته نه لیدلی بلکې رؤیت ته خوب یې لیدلی دی. دې درې واړو اقوالو باندې مختصر خبره کوو، لیکن څوک چې وایي چې یاره دا قول د پیش کو په دې باندې څه دلیل دی، نو هغه د اوس د مسلې ته غوږ کېده چې بیا دلیل کې نه خطا کېږي. تپوس ته د ضرورت راغلی شي چې زه بیا یو قول ذکر کوم چې نه، نبی علیه السلام دا خوب لیدلی دی او ته بیا هغه په ما باندې راوتپې چې د دې مولوي صاحب عقیده دا ده چې نبی علیه السلام دا خوب لیدلی بلکې معراج ته نه دی تللی، سدرة المنتهی ته نه دی رسېدلی، بلکې بیان به ټول واوري. بیا چې کوم ځای د اعتراض او د سوالو په هغې به سوال وکړي، لیکن اقوال به زه درې واړه ذکر کوم مع الدلایل، سره دلایلو د حوالو نه به وایم. یو به دا فرق زده کړي چې په اسراء او معراج کې څه فرق دی. اسراء څه ته ویلی کېږي او معراج څه ته ویلی کېږي؟ یو دی اسراء او یو دی معراج. ټولو ته معلومه ده چې دا واقعه په تواتر سره را روانه ده، لیکن اختلاف په دغه دریو خبرو کې دی کومې چې مخکې ما ذکر کړې. نوره دا مسله متواتره ده. دی باندې د قرآن نصوص هم ګواه دي، لکه سوره اسراء کې چې الله وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آیات دلیل لے پدے خبر بانے مختلف روایات ہم دے بانے راغلی، لیکن فرق دا اس دا کہ اسراء سے تو ویلے کی گی اور معراج سے تو ویلے کی گی. اسراء اصل کے ویلے کی گی دا شپی بوتللو تا چی دا شپی بوتو
او معراج ویل کېږي په بره ختلو ته چې په بره وخېجو. اسراء د نبی علیه السلام د مکې نه والا تر بیت المقدس پورې و او معراج د بیت المقدس نه والا د سدرۃ المنتهى پورې. تاو پیژنتو چې اسراء څه ته وایي، معراج څه ته. اسراء تللی د شپې په ځمکه باندې په سورلی باندې یاس، لیکن د شپې تللو ته اسراء ویلی کېږي چې هغه نبی علیه السلام د شپې تللی و د مکې نه در بیت المقدس پورې. معراج ته وپېژنتو، معراج دې ته ویلی کېږي په بره ختلو باندې، بره ختلو ته. امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم باندې لیکلي دي چې په دې المقدس کې دوه قرات دي. یو قرات ته بیت المقدس، دویم قرات ته بیت المقدس. نو نبی علیه السلام په ځمکه باندې د براق په ذریعہ باندې تللی و، بیا د هغې نه په بره باندې اسمانونو ته ختلی و، معراج چې ورته وایي. نو بیت المقدس هلته تګ ته وایي چې د مکې نه بیت المقدس ته تللی و. او دویم قرات ته څوک ته بیت المقدس هم و. د مفسرینو په دې کې څه اقوال دي. امام قرطبی تفسیر قرطبی والا یا تفسیر قرطبی دواړه ټیک دي، او قاضی عیاض رحمه الله هغوی قول دا دی دې دواړو یو اوږد بحث کړی دی چې معراج د نبی علیه السلام څنګه و. یو اوږد بحث کړی دی. اول قول دا معراج د نبی علیه السلام باره کې چې مونږه په دې مختصر خبرو کې وکړه چې یو قول پکې دا دی چې دا صرف فقط روح نه دی، دا بالروح فقط. دا قول د امام قرطبی او د قاضی عیاض دی رحمه الله. دوی دواړه وایي چې نبی علیه السلام په شپه د معراج باندې معراج ته تللی دی سدرۃ المنتهى ته، لیکن دا بالروح بالجسد نه، روح یې تللی دا وجود یې نه دی تللی. بعض علما وایي چې معراج د نبی علیه السلام په روح باندې و، یعنې پیغمبر صرف رب لیدلی و، رب یې څه کړی لیدلی و، په خپله یې په ویښه باندې دی ختلی دی. دا بعض علماء قول دی چې په ویښه باندې ختلی و. او د معاویه رضی الله تعالی عنہ په دې کې داخل دی چې هغه وایي چې په ویښه باندې چې معراج د نبی علیه السلام په خوب کې و. دې کې قول له معاویه رضی الله تعالی عنہ دی. نو مختلفې رایګانې دي په دې کې. یو دلیل دا دی چې په خوب کې تللی و، پای باندې دلیل وي. قرآن کریم کے اللہ ذکر کئی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یو دلیل دا پیش کړی دی د قرآن نه. ستا هغه خوب چې مونږه تا ته ښودلی و نو مونږ نه دی ګرځولی هغې لره مګر امتحان دی دپاره د خلکو. دا وي خوب لیدلی او چې بره تللی و، دا خوب والا خپل دلیل پیش کړي. ښه درې اقوال مونږ ویلي و، پای کې یو قول دا و چې نبي علیه السلام معراج ته تللی دی خو صرف په خوب کې. دا چې نبی علیه السلام خلکو ته سار بیان کو نو چا منو او چا نه منو چې دا څنګه خبره ده. دا نبی علیه السلام په خوب کې کتلی و، روح یې تللی و.
او پخپلا نو تلوی جسد پکٹ کی دویم دلیل پیش کی سو کوئی چی خوب کی تلے دے دا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت پیش کی آغین نقل کی عائشہ بھی فرمائی ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بی وی ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ورک نولی دلے نومی مندلے بدن نبی علیہ السلام ماند آشوا چاغام پاغزے کی اوسنگا چیو پدائی بشتارہ کی ہو لکے ما تا پتم دے لکے بلکہ بدے کٹ کے موجود یہ کتلے نو کٹ کی دل تا اوگو رہتلے ند نو چه سو کوئی چه خوبی لیدلے نو دویم دلیل دا بوی دا دے ایشی بی بدا قول درم دلیل دا بوی دا دے دا خوب والا درم دلیل پیش کی بینانا نائم فی المسجد الحرام نبی علیہ السلام ویم زب مسجد حرام کی ادومام چمات جبریل امین را مسجد حرام کی سو ادو ناغوی چنا نبی علیہ السلام قوی قبال میراج تا میراج کڑے دے اتلے دے سدرت المنتہا ادویوی چے نا خوبی لی دلے خوب کے کڑے دے